نکاح متعه شیعگانو په نسبت باندې داغه دسی ثواب دی لکه څنګه ثواب چې په نکاح کې دی، بلکې د دینه ول زیاته مرتبه ورکړي. او هغه وی که چرته نکاح د متعه په ملک رایج شي نو بیا به چې نو زنا نه کیږي. نو موږ وایو چې لکه زنا لته د متعه نوم دی، نو دا خو یو شی دی، د زنا له خود ترویج ورکړي. زنا خو ته عام کې په دې نوم باندې چې دا متعه ده. دا خو داسې شوله لکه چې شراب باندې د پاسه د روح افزا نوم ولیکي او ته چېرې په ملک سره شراب شته نو ټول روح افزا دی، ټول دغه شراب. نو د دې شیعګانو چې په دې په باره کې کم دلیل دی هغه د دې آیت نه، خو په دې باندې تاسو لږ وضاحت واورئ چې احادیث مبارکو کې د متعه اجازت ورکړی شوی، د متعه اجازت ورکړی شوی د څومره وخت دپاره؟ صرف د 3 ورځو د صرف د 3 ورځو دپاره. او د هغې اجازت هم چې ورکړی شوی نو د هغې وجه دا وه چې څه وخت کې صحابه کرام په سفر باندې او په هغې کې سفر د هغو اوږد شو، د هغې د وجې نه الله تعالی د هغو د حالت دپاره صرف د هغو دپاره او د هغه وخت دپاره د هغو دپاره او صرف د لږ وخت دپاره چې هغه 3 ورځې وي. یو صحابي خپله قصه ذکر کوي چې زما یو تره زوی او موږ په سفر باندې روانو چې او د دې نکاح اجازت وشو متعه. زما سم څادر او داغه سم څادر خو زما ظاهري شکل داغه نه خو. یو ځای کې یو زنانه موږ ته میلاو شوله او هغې ته موږ دا خبره وکړله چې نکاح متعه زموږ اراده ده، د کم یو سره به نکاح متعه کې. نو هغې وی چې ما خپل څادر خور کو، زما د تره زوی خپل څادر خور. نو زنانه به کله څادر ته کتل، کله به ما ته کتل، کله هغه ته. خو به هر حال هغه کس وی چې زما سره د هغې نکاح وشوله، خو د هغې نه چې کله وروسته 3 ورځې تېرې شوې نو نبی علیه صلات وسلام د خولې نه موږ دومره سختې خبرې واورېد چې نبی علیه السلام وفرمایل چې دا حرامه ده او د همیشه دپاره حرامه. اوس د دې په باره کې ګوره شیعګان هغې دا خبره کوي چې موږ د حضرت علي متبعین رضی الله عنه، حالانکه دغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه د خپل تره زوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. تا ته دا پته نشته دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د خیبر په ورځ باندې چې کله جنگ خیبر شوی په ورځ باندې نبی علیه السلام د دې نه منع ونه کړله، دا یې ونه فرمایي چې هلکه متعه نشته دی، ختم د همیشه دپاره دا حرامه ده. نبی علیه السلام ولې دا ونه ویلي چې کورني کم خره دي د هغې غوښه حرامه ده هغه به تاسو نه خورئ. د حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علي زوی د نبی علیه السلام نوسی هغه فرمایي چې حضرت علي د کور نه بار ته راووتو، یو سړی و هغه لګیو د متعې په باره کې خبرې کولې. نو حضرت علي رضی الله عنه هغه ته غصه شو، ته ویې فرمایل انک تائه، ته چې دی نو ګمراه یې، تا ته دا پته نشته چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړې وه. به هر حال دغه شیعګان حضرت علي خپل امام ګڼي، خو د حضرت علي خبره په دې متعه کې دی نه مني. او دا متعه څه شی دی؟ خو دقه بې حیایي ده او دغه زناکاري ده. الله تعالی فرمایي محسنین غیر مسافحین، تاسو به چې دی نو زنانه په قید د نکاح کې راولئ او په متعې کې خو نکاح نه. او الله تعالی فرمایي صفحه به نه کوئ، بېځای مستی به تاسو نه کوئ. او په متعه کې هم دغه شی چې په هغې کې دغه بېځای مستی